کورمي ضلع پړچنار کې د سپینګر ادبي جرګې په مرسته د شلوزان سیمې سره تعلق لرونکي شاعر، ادیب او مزاحنګار خدای بخښلی د روشن بنګ ژوند او فن ادبي سیمینار تبیه شوي وه. په دې سیمینار کې د کورمي ضلع شاعرانو، مشرانو او پوهانو نه علاوه د خیبر پښتونخوا مختلفو سیمو سره تعلق لرونکو شاعرانو هم ګډون کړی و. خدای بخښلی روشن بنګش 18 کتابونه هم چاپ شوي او د ژوند مختلفو اړخونو باندې لیکل کړي. سیمینار کې د خیبر ضلع سره تعلق لرونکي شاعر حاجی کندهار افریدي روشن بنګش ته شعرونه وړاندې کړي. د ټولنې د رڼا روشن بنګش دی، هر یو اړخ یې زړه راښکونکی دی، دلکش دی. او شعر دی چې دا روشن بنګش به تل تر تله یاد وي. دا روشن بنګش به تل تر تله یاد وي، هغه نه مري ژوندي کړي چې کتاب وي. پروفیسر ډاکټر شیرزمان سیماب د روشن بنګش په اړه وویل چې هغه د امن، محبت او پښتونولۍ باندې مین سړی و. روشن د داسې سیمې سره او د داسې قام سره د داسې کلتور سره اړیکې لرلې چې هغه په دنیا کې چې د مینې او د امن دپاره چې دی خپله پیژندګلو لري. پښتون و، د پښتنې خاورې د کورمې سره د کورمې د فضا ته وګوره، د هوا ته وګوره، د یخ موسم ته د جون په میاشت کې، نو په داسې ښکلې فضا کې، په داسې ښکلي ماحول کې، په داسې ښکلې سیمه کې چې او روشن فکره روشن پیدا شي، نو د هغه پیغام به دنیا ته د مینې، د امن وي، د ورورولۍ وي، د عزیزولۍ وي. ما چې څنګه په سټیج دا خبره وکړه چې د هغه پیغام د مینې و او د هغه د یو کتاب نوم دی پیغام د الفتونو. د هغه روشن فکري دغه وه، د هغه سوچ دغه و، د هغه تصورات د امن و، د هغه افکار د مینې و. نو هغه په ټول کار کې چې موږ وګورو هغه د خپل قام د رایوځای کولو، د خپل قام د آبادولو او د خپل قام د پرمختګ خبرې کړي. په دې سیمینار کې د شیر عالم توري یوه ورځ په اسلام آباد کې د کتاب مخکتنه هم وشوه او خدای بخښلی روشن بنګش ته لایو اچیومنٹ ایوارډ هم ورکړی شو. پروفیسر ډاکټر حنیف خلیل وویل چې دغه شان د نامتو شاعرانو او پوهانو کوششونه زنده وساتلی شي. پکار ده چې دا تسلسل جاري وي، دا لړۍ جاري وي، داسې هر کال د روشن یاد ونمانځلی شي، دغه په خدماتو خبرې وشي او دا به لا ډېر ښه وي که د روشن کم ناچاپه کتابونه وي چې هغه هم چاپ شي او په روشن باندې هم کتابونه ولیکلی شي، هغه په خپله موقع باندې یا په ذاتي طور چاپ شي یا د ادارو لخوا چاپ شي، نو روشن او دغه فکر به نور روشن شي او محفوظ بشي. د کورمي ضلع او خیبر پښتونخوا کې مشهور شاعر او ادیب روشن بنګش د اګست 11 نیټې کال 2022 کې وفات شو او هر تن په خپل زړه کې زنده ساتلی دی.